لیدونکو یو ځل بیا په خیر رالی په خیر پښتونخوا ته لیدونکو هغه وایي که نه چې لال په هیرو کې مینو ښکاري چې دا لال دی او هغه ځان چې دی هغه ښکاره کوي همداسې چې ټالنټ او هنر په چا کې نو هغه پټ نشي پاتې کېدی. ما سره داسې دوه ماشومان اوس په خپرونه کې موجود دي چې هغوی د فوټبال ډېر ښه لوبغاړي دي. هغوی سره د هغوی کوچ هم راغلی دی. د هغوی ډېره انټرسټینګ سټوري هم ده چې هغه ډېر ټالنټډ دي، خو دا سټوري د دې شاته څه ده هغه به د هغوی نه پوښتو. ما سره ناست دی ساحل خان او حمزه خان او د هغوی کوچ چې کوم دی محمد طارق جی. خوش آمدید او ښه راغلاست. تھینک یو. ښه، نو اول به زه د حمزه نه تپوس کوم چې حمزه ته او ساحل دواړه یو شانتي لګئ، نو تاسو دواړه ټوینز یې لکه غبرګوني یې تاسو؟ ښه، نو دا راته ووایه چې ته مشر یې که هغه؟ هغه لږ رانه مشر دی. ښه، څونه منټه به تا نه مشر وي که نه؟ 15 یا شپږ. 15 منټه مشر دی. نو ته د دې مشرتوب بیا لحاظ کې دی که نه؟ کوو ولې. ښه، دا راته ووایه چې ساحل تاسو څو وروڼه خویندې یې؟ موږ شپږ. ښه، صحیح ده. ستاسو دواړو سره که نه؟ نو تاسو مشران یې که هغوی تاسو نه مشران دي؟ یوه غټه خور مې پلار. بیا تاسو دواړه یې؟ او دا ماشوم چې راغلی ده دا زموږ نه رکوټ یوه خور د هغې نه رکوټ یې دا دی، بیا یې رکوټ یې ورور. ښه، د ده نوم څه دی؟ یاسر. یاسر. د یاسر هم فوٹبال خوښ دی؟ ښه، صحیح ده. نو ابھی سر آپ کی طرف آؤں گی کہ آپ مجھے بتائیے گا کہ ساحل اور حمزہ کو آپ نے کہاں ڈھونڈا اور کیسے اس کو اپنے اکیڈمی میں شامل کیا، یہ مجھے بتائیے گا. ایکچولی میم یہ ایک مرگا ایک علاقہ ہے. مورگا یہ پنڈی میں؟ پنڈی میں ہے، تو دہی سا ایک علاقہ ہے. وہاں پہ شعیب اختر صاحب بھی وہیں سے بلانگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ فادر کے ساتھ کام شم کرتے تھے. فادر ان کا جو ہے وہ اسکریپ کا کام کرتا تھا. اچھا. تو میرا ایک دو دفعہ وہاں سے گزر ہوا تو میں نے ان کو دیکھا تو ان بچوں میں ٹیلنٹ نظر آیا اور پھر میں نے ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کی. پھر ان کو لے کر میں گراؤنڈ تک گیا. پھر ان کو میں نے خود چیک کیا. ایکچولی میرا خود آرمی کے ساتھ تعلق ہے. اچھا. اور میں 25 سال سے آرمی میں کھیل رہا ہوں، اسٹل ڈیوٹی بھی ابھی کر رہا ہوں. جی. اور پھر میں نے ان کو جب دیکھا اور میں نے دیکھا ان کے ٹیلنٹ ہے ان کے اندر، ان بچوں کو پالش کیا جائے، تو پھر میں نے ریکویسٹ کی جو ہم جس اکیڈمی کو رن کر رہے ہیں وائبرنٹ فٹ بال اکیڈمی DHA1 میں. اچھا. ان کے جو CEO صاحب ہیں نوفل بن ادریس، پھر ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ بچے ٹیلنٹڈ ہیں لیکن وسائل کی کمی ہے، تو آپ تھوڑی ہیلپ کریں گے ان کو، تو اسکالرشپ وغیرہ اور یونیفارم اور پھر جو بھی اس کے لوازمات ہیں ان کو دیں گے تو یہ بچے انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کریں. پھر میم ہم نے ان کو اسکالرشپ پہ وائبرنٹ فٹ بال اکیڈمی میں رکھا ہے اور ان بچوں میں ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ ہے. وسائل کی کمی ہے صرف. یہ 12 ایئرز کے دونوں ٹوئنس ہیں. پاکستان میں نہیں سمجھتا کہ اتنے اس ایج کیٹیگری میں اتنے اچھے بچے ملیں گے آپ کو. اچھا، فٹ بال میں؟ فٹ بال میں. ها حمزه دا راته وایي چې فوټبال به تاسو دواړو کو چې کله به خپل والد صاحب سره تلئ کار، نو تاسو خو به کار نه کو، کار خو به هغوی کو، تاسو به لوبې کولې صرف؟ کله کله به موږ کار چېرته زیات و نو موږ به ورسره کوو. ښه، کله به چې کار زیات و نو تاسو. نو دا راته وایي چې فوټبال هم ډېر زیات خوښ دی؟ جی. ښه، نو دا راته وایي چې فوټبال هم ټي وي کې کتلی او که نه ځان نه به لګوي، ځکه چې ستاسو کوچ خو چې تاسو ډېر ښه پلیر دا چېرته هم زده کړی؟ زموږ پلار به لوبې کولې، والد صاحب زموږ لوبې کوله، موږ به ورته کتلي وو. ښه، اصل کې ستاسو والد صاحب په خپل هم فوټبال به کولو، نو هغه څه به تاسو فوټبال کولو. ښه، نو تاسو څه فکر کوئ چې تاسو دواړو کې ښه پلیر څوک دی؟ دواړه دي که نه یو پکې ډېر ښه دی؟ دواړه ښه دي خو یو پکې ډېر ښه وي. کوم یو پکې ډېر ښه دی؟ دواړه صحیح دي. دواړه صحیح ده. ښه، دا راته وایي چې فوټبال تاسو کو، نو فوټبال تاسو سره هغه وخت کې چې څنګه تاسو کوچ ویلې چې ما د یو کته چې دی لوبې کولې، نو بیا ما د اکیډمي کې شامل کو، زه دی ټرین کوم او دا، نو تاسو سره فوټبال و، نو والد صاحب د اغوستی و فوټبال؟ جی. څونه ټایم به تاسو فوټبال کولو ورځ کې؟ هغه ټایم چې لوبې به هم کولې؟ ګنټه، نیمه، پوره ورځ؟ 10 منټه به چېرته لګوي. ښه، 10 منټه. ښه، صحیح ده، صحیح ده. نو دا راته وایي چې کله دی ویلې چې تاسو راشي داخل شئ، نو ظاهره خبره ده چې تاسو څنګه ویلې چې ستاسو والد صاحب کار کوي، تاسو په هغې سره کار هم کو، نو بیا دا اوس تاسو ځئ اکیډمي ته، نو څونه ټایم اوس تاسو باندې دی پریکټس کوي؟ زموږ یو دوه کال وشو. نه، څومره وخت پریکټس کوئ چې اکیډمي ته څه ټایم ځئ څه ټایم راځئ؟ ګنټه پریکټس کوو. ګنټه پریکټس کوو، بیا نیمه ګنټه میچ وي نورو ماشومانو سره دغه وي. ښه، او بیا هغې نه پس لږ ما ته ووایي که نه سهار چې پاسې سکول ته ځئ او کم کلاس کې؟
क्लास 6 او دیم کلاس 6 کې دی سبق کې څوک تکړه دي دا راته وای سبق کې هم زه خپل ځان یادوم خپل ځان یادې ته نه تکړه زم تکړه نه دی خو چې زه خپل ځان یادوم دا ولی نه ولی دی نمبر کم یې لیسا ها برابري برابر خو ساخي پوزیشن څوک علی کلاس کې پوزیشن دوه څوک فرست راځي څوک سیکنډ څوک تھرد څنګه فرست سیکنډ خو نه چې دا تھرد یا فور راشي تھرد څوک یا فورث څوک لاست ټایم تھرد فورث څوک راغلی لاست ټایم خو دی براغلی ښه صحیح دا ته چې فوټبال میچز ګوري ٹی وی کې ګوري تاسو میچز گوری تاسو صحیح تھا. اچھا اب یہ بتائیے کہ اب جیسے کہ ان کے فیملی کا آپ نے بتا دیا کہ والد صاحب جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اور یہ انہی کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو جب یہ آپ کے ساتھ اکیڈمی میں آتے ہیں تو پھر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ میم ایکچوئل پاکستان کے اندر فٹ بال کا آپ کو پتہ ہے فوکس نہیں ہے اتنا زیادہ، تو جس یہ بچوں میں ٹیلنٹ تھا تو پھر ہم نے ان پہ ٹائم بھی اسپینڈ کیا، میں خود بھی ان پہ اور اکیڈمی بھی ان کو بہت لک آفٹر کرتی ہے. پھر ہم نے ایجوکیشن کی طرف بھی یہ ریگولر جاتے ہیں، ٹائمنگ ہم ایسی رکھی بھی ہے، فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے صرف ان کو ٹریننگ ہوتی ہے. اچھا 3 دن تو پھر میچز ہوتے ہیں تو پھر ہم وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں آپس میں. لیکن اسکول پرائرٹی ہے ایجوکیشن، اور اس کے بعد فادر کے ساتھ جو بھی ہیلپ کرنی ہوتی ہے کرا دیتے ہیں، اور ایوننگ میں یہ پھر ہم اکیڈمی کو یہ ٹائم دیتے ہیں. لیکن فرائیڈے سیٹرڈے 3 دن ٹریننگ ہوتی ہے. ان کے والد صاحب کو کتنا آسان تھا آپ کے لیے کنونس کرنا اس کے اوپر؟ میں مشکل کام ہے، اور وہ ایکچوئل ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے ساتھ ہیلپ کریں، تو یہ بڑا مشکل کام ہے. اور جس متوسط طبقے سے وہ بلانگ کرتے ہیں تو بڑا مشکل ہے کہ صرف کھیلنا بھی. لیکن پھر بھی ہم نے جب بھی ان سے ریکویسٹ کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ آج میچ ہے تو انہوں نے بچے بھیج دیے ہیں، لے کر ہم خود ہی جاتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ بڑی بات ہے کہ وہ ہمیں ہینڈ اوور کر دیا ان بچوں نے. لیکن انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ، ان کے فادر نے بھی، اور ہم خود بھی. میم ایکچولی آپ کے چینل کے توسط سے بھی ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ یار یہ ٹیلنٹ ہے پاکستان کا، اس ایج میں آپ کہیں نہیں یہ، اور بالکل ڈیزرو کرتے بچے ہیں. کوئی ان کا کسی کے ساتھ کوئی سفارش نہیں ہے ان کے پاس، کوئی کسی کو یہ اپنے حالات نہیں بتا سکتے. یہ ایک درمیانے عزت سے لیکن پھر کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے ان کو موقع دیا، آپ ان کو اور بھی کھلا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے آپ کی بھی اور آپ کے اکیڈمی کی بھی. کہ ظاہر سی بات ہے اس طرح کے بچے جیسے آپ نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے وہ جو کام کر رہے ہیں. جی میم د کباړ کاروبار کوي د دې پلار او د هغې سره هغې کې د هغې مرسته کوي، خو ولې چې کوچ دا وایي چې ما وکتل چې دا ماشومان ډېر ښه فوټبال کوي، نو ما خپل اکیډمي سره خبر وکړه چې دوی له پکار دی چې موقع ورکړی شي، بیا سکالرشپ باندې دا دواړه ماشومان هلته روزلي کېږي په هغه اکیډمي کې، چې دا ډېره زیاته لویه خبره ده. مخ خبره ده چې لال په هیرو کې، او بله خبره دا ده چې څنګه محمد طارق صاحب چې دوی کوچ چې هغه دومره غټ زړه لري او دونه مهربانه زړه لري چې هغه دا ټالنټ ماشومان کې وکړو، هغه دا ونه کته چې دا د کومې طبقې سره دی یا څنګه دی، دوی کې ټالنټ دی، دا سپورټ یې ورکړه چې دوی مخکې راشي. نو اوس به زه راځم د ساحل طرف ته. ساحل دا راته وایي چې لوی شي نو څه به جوړېږي؟ څه سوچ دې کړی چې غټ شي لوی شي نو څه به جوړېږي؟ سوچ دې کړی دی څه؟ او ته حمزه سوچ خو مې نه دی کړی الله نو چې سکول ته ځئ، نو چې سکول ته سړی ځي نه خو څه وایي که نه سبق چې وایي نو زه سبق وایم زه به دا جوړېږم، نو تاسو چې سبق وایي تاسو وایي زه به څه جوړېږم؟ الله راله زندګي راکړه نو مخکې به ورسره ګوري، مخکې به ورسره ګورئ. دا نه وایي چې ډاکټر به جوړېږم، فوجي به جوړېږم، استاد به جوړېږم، انجینیر به جوړېږم، فوټبالر به جوړېږم، که نه داسې نشته؟ دی خو موږ وایو فوټبالر جوړ شي. ہاں صحیح ہے. اچھا ان کے لیے فوڈ کھانا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ انرجی بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کھیل کے لیے خاص کر کے فٹ بال کے لیے تو کھانا ڈائٹ نہیں ہے تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے. ہیلدی گیم ہے، ہر ٹائم آپ نے کو بھاگنا ہے. لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے ان کا جو مطلب گھر سے تعلق ہے وہاں پہ گزارا بڑا مشکل ہے ان کا. ہاں بالکل. تو وہ میں جہاں تک اکیڈمی ہو سکتی ہے، جہاں تک اکیڈمی کے آنر نے ہو سکتا ہے وہ تو کرتے ہیں کنٹریبیوٹ. لیکن جب بچے گھر ہوتے ہیں تو وہاں پہ تو اکیڈمی کچھ نہیں کر سکتی، یا میں تو کچھ نہیں کر سکتا. وہ فادر ہے یا مدرز ہے یا ان کے بہن بھائی وہ آپس میں سروائیو کرتے ہیں. مشکل کام ہے سروائیو کرنا. آپ کو پتہ ہے جو حالات ہیں، صرف فٹ بال کھیلنا بڑا مشکل کام ہے. تو باقی بھی اکیڈمی میں باقی بچے بھی ہوں گے تو ان کو ایسا فیل نہیں ہوتا کہ یار وہ میم ہماری اکیڈمی میں نا بچے سارے کھیلتے ہیں. یقین کریں آپ ان کو اتنی پرائرٹی پہ رکھا ہوا ہے
سب اکیڈمیز کے آنر نے نوفل بین کے اسپیشل آرڈر ہیں کہ ان بچوں کو کبھی گلٹی فیل نہیں ہونے دینا. جو چیز ان کی ریکوائرمنٹ ہے آپ ان کی پوری کر کے دیں. کبھی فیل نہیں کرنا کہ یہ ہم سے جو بچے کھیل رہے ہیں ان سے کم ہے. کبھی نہیں ہوا میم. یونیفارم یا جو چیز بھی ریکوائرمنٹ ہے ان کی آرڈر ہے کہ آپ ان کو پرووائڈ کر کے دیں. اوکے. کیونکہ ہر ٹائم وہ ہوتے تو نہیں ہیں وہاں پہ, ہم ہی ہوتے ہیں کیونکہ میں ہی وہاں پہ کوچ ہوں اور تو ہیڈ کوچ ہوں وہیں پہ, تو پھر وہ بچوں کے ساتھ کوآرڈینیشن بنانا. تو ابھی یہ ایز اے ٹیم کھیلتے ہیں اور کہاں کہاں کھیلے ہیں؟ میم یہ بچے ابھی جو ہم جیتے ہیں وہ لاہور, فیصل آباد اور پشاور کی ٹیمیں آئی ہوئی تھی, وہاں پہ ان بچوں نے سروائیو کیا. پشتو میں بات کروں کہ دونوں آئے میں بات ہی نہیں کر رہے ہیں. یہ تو حمزہ کم ټیمونو سره کم ځای ته لوبې کړي دي دا راته لږ وایه. لوبې خو ډېر کلي میچونه هم ډېر شوي. میچونه چا سره میچ کړی دی؟ چا نم ګټلی دی؟ چا نم بایللی دی؟ دا راته وایه. اوسه پورې خو سم نه چې شوي چې بایللی هم دی, ټول هم ګټلي سم میچونه. ټول دې ګټلي دي؟ جی. ها صحیح. او صحیح دا راته چې کم یو میچ و داسې چې ډېر زیات ګران خو اخره کې بیا تاسو وګټلو؟ دا زموږ پېښور سره میچ و. هغه ګرانو ځکه چې هغه هم تکړه ټیم و, تاسو هم تکړه ټیم وې. هغې هم لږ غټان مو. څو ګول باندې مو ګټو؟ یو ګول باندې. او د ټول نه زیات ګول هم په کم ټیم باندې والی دي؟ د کم ځای؟ لاهور ما. لاهور باندې. ښه صحیح. نو دا راته وایي چې فوټبال که تاسو ته وویلي چې فوټبال وکړئ نو تاسو به څونه ټایم فوټبال وکړئ؟ امین لکه تا ته وایي چې دا ستا خوښه ده سهار نه واله ماښام پورې څونه ټایم چې ته غواړې څو ګنټې غواړې فوټبال وکړه, نو ته راته وایه ساحل چې څونه ټایم به فوټبال وکړې؟ وی بیا کوم پوره ورځ وي. ښه صحیح. ښه دا راته وایي چې فوټبال هم به تاسو کوئ, والد صاحب سره هم تاسو په کار کې مرسته کوئ, سکول ته هم ځئ که نه, نو ہوم ورک بیا څه ټایم کوئ؟ څونه ګران دي دا ہوم ورک؟ اور ما ټیوشن ته هم ځم. ټیوشن ته هم ځئ؟ ها صحیح. نو دا ټایم څنګه تاسو بیا ټوله ورځ بیزي یې تاسو نو مصروفه به یې؟ ځکه چې سکول ته ځو سهار 9 بجې, 1 بجې چھٹی وشي, بیا 3 بجې ټیوشن له ځو, 5:30 بجې چھٹی هلته نه وشي, بیا فوټبال له لاړ شو اکیډمي له. صحیح. دا ماشوم چې راغلی د څه نوم دی ستا ورور دی که نه؟ جی. څه نوم دی؟ یاسر. او ما تپوس وکړه د یاسر نوم دی. یاسر هم فوټبال کوي؟ جی. یاسر تعالی فوټبال درځي؟ پښتو بات کرو. ها صحیح. دلته راشه ته یاسر. ها نو یاسر دا راته وایه چې ته ښه فوټبال کې او که ساحل؟ شرمیږي هغه شرمیږي. زه ورشه لاړ شه هلته کښېنه هغه سره کښېنه. شاباش. دا خپل حساب سره صحیح لوبه کوي. دا خپل حساب سره صحیح لوبه کوي. خپل حساب سره کوي, ستاسو حساب سره نه کوي. ساحل لږ فوټبال دا فوټبال راوړه ماله. ته دغه یاسر ته راشه. شاباش. ته راشه لږ دلته د فوټبال سره لوبه وکړه چې ما ته خو پته ولګي که نه دونه ته خو فوټبال به خوا نه وړې دلته ما سره نږدې چې زه وګورم. ښه او دا څنګه ته لوبه وکړې؟ شاباش. اوکې او صرف ودرېږي به بولے نا او داسې شاباش. واہ لږ بد دی. ښه ماشاءاللہ زبردست کلیپ یاسر دفارہ کلیپ. ویری گڈ. یہ اپ کمنگ سٹار ہے میم. ہاں سٹار ہے, آف کورس سٹار ہے. نو خبر ہی نہ کہ نو څه فائدہ؟ ښځه والا بال والا لاړ شل ترور سره دا خلکو په مخ کې خبرې نشي کولی شرمېږي. نو تاسو دواړو هم خبرې نشئ کولی. ته او ساحل هم چپ یې د خیره سره. ښه دا راته وایي چې خوراک کې هم څه خوښ دي ستا او د ساحل؟ زیاده تر خو چاول هم خوښ دي. وریجې هم زیاتې خوښې دي. نو دواړه خو غټ شوي نه یې. خلک موږ ښوونته وایي چې وریجې مه خورئ ځکه چې خلک غټېږي. څه ویم نو بس. ہاں اچھا یہ ابھی یہ بھی ہے نا کہ اگر بچے کھیل رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, اسکول بھی جا رہے ہیں, تو کافی ٹف ہوگا ان کے لیے, تو ریسٹ ان کے لیے کتنا ضروری ہے اور کتنا ان کو ریسٹ ملتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے نیسسری ہے ان کے لیے اکیڈمی. ہاں باقی اس کو ان کو بتا دیا کہ آپ پہلے ایجوکیشن پرائرٹی ہے, پھر ٹیوشن ہے, پھر اس کے بعد یہ بچے فادر کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے کام کراتے ہیں. یہ بات جنریٹیکلی یہ اندر سے اسٹرانگ ہے. ہاں یہ ایک پختونخوا سے ان کا تعلق ہے, تو وہ جو ہے نا اسٹرانگ ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ نے کبھی آپ کو چانس ملے کھیلتے ہوئے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کہیں گے واقعی. ابھی آنے والی دنوں میں کوئی میچز ہو رہے ہیں آپ لوگوں؟ جی میم انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں میچ ہے ہمارے بچوں کے,
تو پھر آپ کو بلائیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے ضرور آئیں گے انشاءاللہ، اور یہ بچوں میں آپ کو ٹیلنٹ نظر آئے گا کہ واقعی یہ ٹیلنٹ۔ باقی اللہ تعالیٰ ان کو اور زندگی دے، مسئلے مسائل تو ہیں لیکن زندگی سروائیو تو کرنے کا نام ہے، ہاں بالکل، مشکلات سے لڑنا بہت بڑا کنٹریبیوشن اور ہے۔ یہ ہمارا کیا جی اکیڈمیز ہے بالکل، سی او صاحب جو آرڈر کرتے ہیں بس وہ ان کا تھینکس ہے کہ وہ انہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے یہاں پہ، اور اکیڈمی کے ہے آپ کا بھی ہے بس میم ہم تو ذریعہ ہیں ایک کام کا۔ نہیں بالکل بالکل، بہت بچوں کے لیے میں تو یقین کریں آپ کہ کہیں بھی جانا پڑے نا، میں ان کے لیے کہتا ہوں بس ان کا کچھ مطلب یہ ہے کہ ان کا ٹیلنٹ ضائع نہ ہو میم، کیونکہ اس ایج سے یہ بچے جب گزر جائیں گے نا پھر بڑا مشکل ہو جائے گا آگے، جب آپ 15-16 کو کراس کریں گے پھر گھر کی مجبوریاں ہیں، پھر فادر بوڑھا ہو جائے گا، پھر بہنیں ہیں، بھائی ہیں پیچھے چھوٹے چھوٹے، تو پھر بڑا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے پھر یہی ایج ہے، یہیں پہ اگر یہ بیچارے کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہوتے ہیں تو چلو ہمیں بھی خوشی ہوگی یار یہ ٹیلنٹ پاکستان میں کہیں ضائع نہیں ہوا، ادروائز آپ کو پتا ہے یہاں پہ وسائل نہیں ہیں اور ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے۔ کوئی پرائرٹی، وہ فٹ بال تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کوئی پرائرٹی نہیں ہے اس کنٹری کی، کیونکہ یہ ایک مشکل گیم ہے اور اس میں جان لگتی ہے، جی جی ہر بندہ تو نہیں کھیل سکتا فٹ بال۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ سر، آپ آئے، ساحل خان ډیره زیاته مننه، تاسو راغلی، حمزه تاسو راغلی، اور کوټه ساحل ټي وي ته مه ګوره ما ته ګوره، ته راغې ډیره زیاته مننه لیدونکو، دا دی زموږ د ټیلنټډ ماشومان چې هغوی فټبال کوي د هغوی خبرې د هغوی لا هم چې ټیلنټ وي او بیا د دې چې کوم کوچ یې دونه غټ زړه ده چاهي چې هغه یو کس وپېژني، یو ماشوم وپېژني چې هغه ته باید کې ټیلنټ وي او هغه بیا سپورټ کړي او مخکې یوسي. نو لیدونکو که ستاسو خوا او شا کې هم داسې ټیلنټډ خلک وي نو هغوی په ځای د دې چې هغوی تاسو لږ څه ورته وایي چې ډسکریج کوي، انکریج یې کوي، ځکه که دوی سبا یو نوم وګټي نو هغه هم د دې خاورې او د دې وطن دپاره دی. لیدونکو همدې سره ورکوټه شانتي دمال هم واپس راست